نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. د رمضان مبارک اهم مسائل چې کوم سيزونو سره روزه نه ماتېږي نو هغه دا دي. نمبر 1، نن سبا اکثر خلک د شوګر مریضانی نو د هغې دپاره چې کوم دی ټیسټ کوي، نو روزانه ترتیب سره د هغه بدن نه وینه ځي یا 2 ورځې پس ټیسټ کوي، نو بدن نه وینه وتولو سره دې سره څه کېږي، دې سره روزه نه ماتېږي. دقه رنګ دویمه خبره، اکثر خلک ستن وهي، تبې نیولې وي یا بل څه مسله وي، نو ستنې وهلو سره روزه نه ماتېږي که درک ستنه ولې نه وي. او دقه رنګ په سترګو کې دوی اچولو سره هم روزه نه ماتېږي. او غوږ اچولو کې یو مسله ده، غوږ کې دوی اچولو کې یو مسله دا ده چې که چېرته غوږ پرده دې شلېدلې وي بیا خو روزه ماتېږي، او که پرده نه وي شلېدلې نو بیا روزه نه ماتېږي. احتلام یعنې سړی اوده شي او خوب وویني، د باندې چې راپاسي غسل پې واجب شوي وي، لامبا ضرورت ورته وي، نو دې سره هم روزه نه ماتېږي. دقه رنګ حجامه لګولو سره اکثر خلک حجامه لګوي، دا اسلامي شریعت کې دا یو علاج دی ډېر مزیدار. خلک حجامه لګوي، نو ښکر ورته وایي، حجامه هم ورته وایي، دې سره هم روزه نه ماتېږي. یو سړي ته په خپله الټیانې راغی، دغه الټیانو سره هم روزه نه ماتېږي، الټیانې دې وکړي. او دغه رنګ ډریپ لګولو سره سړي ګېډه خرابه ده او ډریپ ولګولو، دې سره هم روزه نه ماتېږي. انسولین چې کوم دا شوګر مریضان ستنې وایي په دې چمړه کې، دې سره هم روزه نه ماتېږي. اکثر زنانه لپسټک ولګوي، سرخي ولګوي، دې سره هم روزه نه ماتېږي. خو دې نه لږ ځان ساتل پکار دي، خامخا سرخي سړی ولګوي، نو دا د دې دپاره لګوي چې خاوند ته ځان ښایسته کړي، نو د روژه ماتي نه پس ورته ځان ښایسته کول پکار دي، روژه ماتي نه مخکې نه. دقه رنګ رانجو سره هم روزه نه ماتېږي، چې سړی رانجو لګوي، رانجو سره هم روزه نه ماتېږي. او دغه اوس هغه څیزونه چې هغې سره روزه ماتېږي، پوزه کې دوی اچولو سره روزه ماتېږي. دقه رنګ د زنانه بیماري راشي، حیض چې ورته وایي، کپړې هغې سره روزه ماتېږي. دقه رنګ یو سړی دی هغه قبض دی او پیچکاري ولګوي، نو هغې سره روزه ماتېږي. او دقه رنګ سرګټ سره، هر یو نشې سره هغې سره روزه ماتېږي. الله تعالی د عمل کولو بل ته د رسولو توفیق راکړي.